بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترمو د عزت لایق ځوانانو او ډیر د عزت لایق کتونکو، خدای پاکم سره د ما کامیاب او کامران کو. الله تعالی د موږ تاسو د دینی کاوش په خپل لوی دربار کې په ډیر څه باندې قبول او منظور کړي. معززینو محترمو، یو مهمه مسله چې دا مهمه مسلې ته شاید چې ډیرو خلکو ورته فکر هم نه وي او ډیر خلک به پوهیږي په دې باندې. هغه مهمه مسله دا یو داسې عمل چې هغه عمل ته ونه کړي نو د تا غسل په صحیح طریقه ادا نشو. او هغه مسله درونو چې کله یو انسان باندې غسل واجب شي، کله یو انسان باندې غسل واجب شو، هم بستری وکړه، مجامعت وکړو، په د باندې غسل واجب شو، نو کتابو دا لیکلی دي، د فقه معتبرو کتابو دا لیکلی. بهار شریعت کې مولانا امجد علی رحمت الله علیه هم لیکلی دي چې دغه انسان لا ډایرک غسل کوله پکار نه وي. دغه انسان لا ډایرک غسل کول پکار نه، دله دریو طریقو کې یو کار پکار دی. نمبر 1 دله پکار دی چې تشهود اسمات کی یو. دویم دله پکار دی چې دی کم از کم 40 قدمونه واخلي، کم از کم، زیاتې که واغستل خیر دی. دله پکار دی چې یا اوده شي اگر چې 15 منټه خوب وي. دغو دریو کارونو کې به دی یو کار کوي او که وی نه کړو او د باندې دلته غسل واوښتو او بیا دی لاړو باتروم له هلته د اولامبل نه تشهود اسمات کړو، نه 40 قدمونه واغستل، نه اوده شو، نو دی چې اولامبېدو او د هغې نه بعد د تشهود اسماتولو او په هغې کې تیمني خارجه شوه، سپرم تی خارج شو، په دغه انسان باندې دوباره غسل کول چې دا فرض او لازمي وګرځېدل. دغې وجې نه رونو دغې مهمې مسلې ته تاسو توجه کوئ او تاسو موږ نور مسایل هم کتی شي، د هغې دپاره وزټ وکئ، د موږ یوټیوب چینل دی هغې طرف ته لاړ شي، هلته موږ مهم مسایل تاسو ته راوړي دي. الله پاکم سره د ما کامیاب او کامران کړي.